یو ښځه ولراله محمود غزنوي ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه. هندو محمود غزنوي ورته ویل ورته ویل زه بیبي زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې مې ستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغستی تر هغې پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې ورغی ډېرې یې ولګولې. اول حمله به په چا کوو؟ اول حمله به په سومنات بوت باندې کوو. د سومنات بوت په خېټه کې د اربونو روپو هیرې پرتې وي. دا د هندوانو غټ خدای و. د نن نه 40 کاله وړاندې د هندوستان خدایان 47 کروڑ د هندوستان. واوره تاسو لږ دا مولا پرست او پیر پرست خلک هم واورئ. بادشاہ ته محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقانی جواب ورکوي چې زه سنیما ګیره مرا کاږه ما ته ګوره ورته څه وی چې زه اوسګار نه. اوس که مونږ له جواب راغی چې بجلیګر ملا صاحب لغاری صاحب دی غواړي کوم به داسې که نه منډه به کم ارشاد به په مخه راشي کیوں خیر ہوئے لغاری صاحب نے بلایا رستہ چھوڑ ٹائم نینگا چالا ورشم چې وجاړما چالا ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. نعرہ تکبیر شیر سرحد مولانا محمد امیر بجلی کلا. شیر زناور ته وای ما ته شیر مه وایه. چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. چاته جاړي؟ ابوالحسن خرقانی بادشاہ ته وای چې زه اوسګار نه یم. بادشاہ ورته بیا چټ لیکي چې قرآن کې خدای ویلی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت اطاعت کوي. ته ولې زما حکم نه منې او نه راځي؟ محمود غزنوي ورته په شا لیکي چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی نه. اول اطیعوا الله دی د خدای اطاعت دی، بیا اطیعوا الرسول دی د رسول اطاعت دی، بیا اولو الامر دی په 3مه درجه کې. نو زه د خدای د تابعدارۍ نه هم لوزګار شوی نه یم، نو ته خو په 3مه درجه کې. بادشاہ ته لیکي پیدا وکړي. بل کال چې بېنظیره وزیر اعظم شوی و نو مذهبي امور وزیر چې دی نو هغه ما پسې ټلیفون وکړو چې 6 لکه روپۍ به درکړم خو دا یو کانفرنس کوي د مشایخو او د علماو د بېنظیرې کانفرنس ته تم راشه. مال بېنظیره زموږ مشره ده، خدای دې خوشحاله لري، ښه ښځه ده او خو زه نشم تللی، غریب سړی یم. ویل 6 لکه روپۍ دي. ما ورته خبره وره یارانه را سره کې ویلې او مال چې دا کانفرنس تیر شي دا چک ته بیا راولېږه که نه، که بیا رالیږلی وی خو اغوستی مې که نه. ویل بیا در باندې څه کوم؟ نو مال رامي خو شرمې مې که نه. ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي. اوس به زه به ښځې ته ناست یم چوڼې به کېږم. زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه، ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ته یې چې بچي خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه، زه خپله اپریدی یم. نو
غزل به چې ویل ابن دا غزل بیل چارمان دی په خاورا تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکالو لونه دي ارمان دی په خاورا تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالو لونه دي ټیپر لوی نعمت په پریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلاص دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازر خرپول ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوي چې دادم خدای دې رو تستر کی چې گازار خرنجاوي ازمو مشردا د غضب هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی نو خبره به څه کوله ها بادشاہ ته وای چې ته په دې آیات پوه شوې نه اول د خدای اطاعت ته بیا د رسول دی درېمه درجه کې بیا بادشاہ وخت دی نو زه د خدای اطاعت د مزګار شوې نه مستا خو درېمه درجه ده اوس د محمود غزنوی ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلې ورغه نو په خپل را روان شو چې دا څوک الله والا دی چې راغی دی وخو په جونګړه کې محمود غزنوی ورنوتو ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه پکې ناست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هغه په ناست لاس ورکو داس چې په ناست لاس ورکو ورته پانه سید نو اوس مونږ خو داسې نه یو ماما خدای دې رحم را باندې وکي زما دا ګوډې خوږیږي نو زه لږ پاسم کم چرته مېلمه راشي عالم یا سن په تکلیف ورته پاسمه د دارالعلوم سرحد کې یو میټینګونو یو 2-3 کاله مخکې زمونږ د صوبه سرحد وزیر اعلی صاحب راغی نو زمونږ یو مشر هغه په گیټ چې موټر رانه نوته نو مال څه چل دی میر افضل خان راغی میر افضل خان را لکه کینه خانه دې خراب شل لري میر افضل خان وزیر اعلی خیر زه خو ناستو ما اسوه مونږ ټول داسې یو ماما خپه نه شي په لوی قهر اخته یو صاحب په لوی قهر بیړه مغر کا کدا طالبان ګوري د دوی بیړه تباد والله کټکه زده کوي ټکه کوم ګوري زمونږ بیړه تباد کدا کالجونو الکان ګوري دغه بیړه تباد کدا یونیورسيټو الکان ګوري دغه بیړه تباد تاسو وای دا دومره لوی جلسه په ایمان چې هندو تاسو سره یو ځای آزاد شوه دی د میخ نواله تر او اجازه وې ټمبه پورې خپل جوړی کنه جوړی ها جوړی کنه امریکا او روس تیری پاکستان په 29 کال کې یو سړک جوړول نه دي زده کړی دا کراچۍ های وے چې جوړیږي چینیان ورته راوستي دي دومره هغه جوړی دفتر ته چې ورشي تاسو وګورئ سپرنټنډنټ انجینیر ټینډن دا څوک دی چیف انجینیر دا څوک دی ډایرکټر انجینیر ایډوکیټ جرنل انجینیر څه شو یو سړک جوړول په 29 کال کې شرمېدل یا قومه تاسو زده نه کړو شرمېدلو یو سړک جوړول هم زده نه کړه دمره چینیان دي یو لیست او په دې های وے د کوریا دمره دي او په دې های وے کې لګیا دي کروڑونو اربونو روپے د پاکستان به کوریا او چین ته لاړی شي ستاده دا ساربچی دي په دفترو کې او دا د چا انبر سرای میخي چې ساتلی دي او ماخام یاري سټیډیم ته سرولو لبوزي دی له سړک جوړول نه ورځي دا څه ده کنه ده پروسه کال زمونږ بالا مانه کې ګری سټیشن خراب شو ګری سټیشن 11 بجې شو بجلی نه راتله زور پسې ورالم چې ورالم چیف انجینیر ورته ناستو په نه پیدا چې دې کې څه فالټ دی نو بیا جیپ اولېګلو او د سپینې وړای نه یو ریټایر اس ډی او راوستو او هغه فالټ هغه وېستو شرم وکړئ تاسو مذهب لاړو بو یوړو دا بخاری او ترمذی او مسلم دا زاړه سپینګری چې درکې مړ شي
آئنده نسل د لولولو والا به پاتې نشي. کراچۍ د یونیورسټۍ او کالجونو دی دا پوزیشن شو. اوس داخلو ورځې دي میرټ دی، میرټ 700 میرټ دی او 800 میرټ دی. لکه په آرام کېنه، میرټونه کم ځای دي او قابلیت کم ځای. عزیزانو تباه یې په ځان پوهېږئ نه. د هغه ورځې انتظار کوئ چې یو ګړچ او ګړچ سره تاسو لاندې یې او دا ملک در باندې. بله شپه دم اعلان ونه کړو په اسلام آباد کې چې کرنیل صاحب تللی دی او په مري کې اوریځې رئیساري کړي دي، باران به دلته نه راځي. کړی و که نه کړی؟ کړی و که نه؟ ټلویزیون والا نه راځي. خو چې شړک شو نو مال چې دغه تیزنې ته څوک وایي چې کرنیل خو اوریځې ترې راخلاصې شوې او بیا باران دینه سبق اغسته پکار دي چې 1 کیلومیټر کې باران شوی دی په ما خاص ځای باندې. عزیزانو اخیری خبره واورئ. په کم کال چې د چا پلار مړي په کم ورځ او هغه ورځ راشي، په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي؟ خوشحالي کوي؟ په کم ورځ چې ستا زوی شوی می او په کم ورځ مړ شوی می، نو د مرګ ورځ چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی مو؟ وبکئ. که بر وفات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی؟ نن د بر وفات د جشن شپه ده. عید میلاد النبی دی وایي، دا عید میلاد النبی. او بر وفات پرونو دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ، دا رؤیت هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورننوځي بیا یې ګوري. په دې قاسم علي خان کې چې مونږه فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ. نن د بارافات شپه ده، بارافات پرون تیر شوی. سعودي کې وګوره بارافات کله و، سبا بارافات دی. په دغه ورځ باندې تاسو د پیښور خلک بیا بھائی کل روزہ ہے کیجیے روزہ یار، حکومت نے اعلان نہیں کیا. آج چند دیکھنا 14ویں دا چند ہے کہ آج 12ویں دا چند ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، ٹی وی ته اعلان نہیں ہوا. خدای ته وګورئ، د خدای هغه لوی ورځې ته وګورئ. او بدبخت قوم تاسو به کله سړیم شئ؟ بایکاټ وکئ تھرو آؤٹ پاکستان د بې دینۍ. دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي، سپي که د قوم د بچو ته بایکاټ وکړو سپي به پکې ګرځي. داسې ده که نه ده؟ دا بازارونو کې چې میوزک سنټرې دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي، دې کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو. نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زه دکان کې ناست یم، یو ټلویزیون په اوږه کړی، بل وي سی آر په اوږه کړی، په کرۍ باندې کور ته وړي، د شپې بلو پرنټونه پې ګوري. برافات منئ، انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسې دي او راځي او دین یو افسانه ده او یو قصه ده، بس د شپې مولا بیان کړو تاسو واورېده، سبا له بس ټول جنت ته لاړئ. جنت ته به اله ځئ، اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کوي. ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې، 10 ورځې وګیو. اوس زه یم، زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې. دا به ومنئ تاسو؟ وبه منئ؟ غوړي مې نه دي خوړلي، غوړ سیزونه نه خورم. 3 کاله وشو زه غوښه نه خورم. ما ته کالسترال شوی و، هغې ته غوښه ښه نه ده. طالبګرۍ زمانه کې واورئ، په 10 کاله کې زما نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړی او بیا به مدرسې ته تلم. نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ، ستاسو پلار به ضربه یضربو یاد کي. 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی، چا مې ویلی نه دی. هغه ورځ یو ملا ما ته وایي چې تا یو مسله کړې وه، هغې کې څه بحث کوم. ما ورته ابحث معک فی العربیه، په دې مسله کې به بحث په عربۍ کې کوو، د خلکو مخکې. وایي نه نه پښتو کې به خبر کوم. انا لا ادري پښتو اي شيء پښتو، فابحث معي في هذه المسألة في العربية. دا د عربي مسله د عربۍ کې به په بحث کوو. ویل زه عربي نه پوهېږم، الان ته جاهل.
ما ته وی چې نه جاهل خو نه من چې ته جاهل خدای ویلي دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما السلام علیکم ته تاسو سره باس نه کو عربي کې به باس کو نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي د محمد خان جمعات کې مولا تقریر کولو یو عرب ورته راغی ورته چې یا مولانا فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه نو دی ورته چې چپ کرو هغه عرب ورته وی چې یا شیخ ايو شيء چپ کرو قلت لك فتركني اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله نو دی بیا ورته چپ کرو ورته چې ايو شيء چپ کرو نو بیا ورته وی چې المسجد بخرج دا زمونږ حال دی هغه ورځ یو بیا والا ما ته وی دي څنګه ملک دې مونږ بیا ما پاس کړی دی دغه دا ما ته نوکری نه ملاويږي مال بیا دې پاس کړی دی ویل مال سشي کې دې پاس کړی ویل ساينس کې مال ساينس کې دې کړی دی ویل مال هنګینګ څه ته وی هنګینګ او دا لفظ کم وخت کې ویل شوی ول دا خو ما ته پته نشته مال والله کړي چپړاسیم برتی کوم خدای پیجندلی په دې کارپوریشن کې یو خزانه استه مبارکم شریشتیا مبارک شه دا په خبر شرمېدلو سړی ټول خلاص چې خزانه ایڈمنسټریټر راځه سړی ټول خلاص لږه ورځ د ټیوبیلو د اپریټرانو انټرویو ونه پکې بیا والا لکانم راغلی نو معلومات سو مودا وړاندې دا شعر ویلو شل کاله مخکې چې ایم چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ایم چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری مگر وقت دیکھا نہ دے ایم والا با ٹانگی چلائی بی اے والا با بوجھے اچتائی مزدوری بکئی ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری لاچو کے بینڈائی تورائی بخرتے ہیں تاسو خیال راغی شل کاله مخکې مې ویلو او وکیلان راته په غوسه شوي زمونږ انسلټ شوی دی انسلټ اوس هغه وخت راشي کنه چې دا انسلټ دی او که څه شی دی دې نه زیات قهر به در باندې نور څه نازلیږي د چپړاسي نه والا تر بادشاه پورې ټول ذهني طور پریشان دي ذهنی طور ذهنی عذاب په ټول پاکستان نازل دی دغه وجه څه ده دغه وجه دا ده چې تاسو خدای او دغه رسول سردار کونین صلی الله علیه وسلم پر لسوره د شوی وی چې ابو هريره وګوروټای ورته نو ملاو پیغمبر ورته ویل ابو هريره تا ما ته ولې نه دی ویلي چې روټای مې نه دا خوړلې ابو هريره ورته څه وی و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دی پتا قربان شي ما ته دروټه څه ضرورت ته زما خو 24 غنټه دا تمنا دا چسترګو مستا په دیدار باندې مړی دی او سینه مستا په حدیث باندې مړه دا سینه می چستا خبر اور یو زوتین پدې مړه دا او سترګې می چې تا ته ګوري په خدای قسم پدې مړی دی ماته دروټه څه ضرورت لس ورځې شوی علماء ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هريره نه زیات روایت په حدیث کې د چانه نه نشي نن به ابو هريره غوندې ز چرته نه پیدا کم نن به حضرت انس غوندې ز چانته نه پیدا کم نن به محمود غزنوی غوندې بادشاہ ز کم زنه پیدا کم چراغه نن به ابو الحسن خرقانی غوندې علما او بزرگان ز کم زنه پیدا کم نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي د دنیا پلیت چې یو تلکه واچي او بجلیګر مولا بل تلکه واچي زب په دروند شم نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي ابو الحسن خرقانی په ناس ته لاس ورته پانه سي څنګه راغله ویلې دا سره راغله په سومنات حمله کوم ابو الحسن خرقانی ورته تقریر شروع کړ خط تقریر چې ورته وکړو چتلو د خپل خلقه ورکړه په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچو او 2 رکعات نفل وکړه او دعا وکړو الله به کامیاب کړي چتلو نو ورته پاسې دو محمود غزنوی لاس نونی وو و صاحب چې زرا عالم ملمام زما حق او ترا ته پانه سي دي او زه چې زمانو را ته پاسې دي
وې ته چې رالې نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه، نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه علي. ویل نو اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته، ما غوندې فقیر شوې. چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاسېدم او په ملا تاپړه ورکوې. ځه الله دې کامیاب کا. په سومنات چې حمله وکړه، د سومنات بوت هم کابل ته یوړو، د سومنات دروازې د مندر هم یوړې. په هغه بوت کې د عربونو روپو هیرې پرتې وې. هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې، د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان ته ورکړې. نو عزیزانو هغه ارس لاړ. اوس عرش ته چې ګوره د الله لفظ معنا ده حیران کن. عرش ته چې ګوره حیرانېږه به چې دا خلک څه کوي، ته څه کوي، ته څه کوئ. که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر، الله اکبر، کم الله اکبر. او سبا به دلته جلوس روزي، اوازونه به یې پکې نعره تکبیر او نعره رسالت. تاسو به څه وایي؟ وای ته نه داسې به نه وایي نعره رسالت یا رسول الله. دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده. یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما، یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. نعره رسالت یا رسول الله دا معنا بکې چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې پکار راشه، دنیا کې مې پکار راشه، د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا. په قبر کې مې پکار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملائکې راته وایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه ویلې، او زه درته وګورم او زه دا وایم چې هذا محمد رسول اللہ، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا میں اوریدلی چې په قبر کې د رسول الله دیدار بکیږي، نو دا جل انتظار کوم چې خدای زر میں مړ کا چې په قبر کې رسول الله وګورم. نعره رسالت دا معنا ده. دیکھو ګورئ आवाज به پکې وشي نعره حیدری، نه خو شاټر به پکې आवाज وکړي یا علی. دیکھو ګورئ او یا علی والاو، ما خو په هغه ورځ ستاسو ایمان کتلی چې د پولیس لاټي چارج شروع شي. په دې کابلۍ تاڼې خوله کې جلسه وه، هلکه ما په بایسکوپونو ورځو. دا زما مر جانې وای نه رک جا وای ورځئ. هلته بایسکوپونو کې ورته سړي ناست و چې ټاس ډزې وکړو چې یو سړی پکې ولګېد. دا ټول په ما راوخته په سټیج. کیوں ہے ڈسے ہو گئے؟ یا اللہ خیر، شکر ہے کہ ساری جان بچ گئی. نعرہ حیدری والا. ما خو ستاسو ایمان د پولیس د لاټي چارج په وخت کې کتلی دی، ما خو ستاسو ایمان د پولیس د ټیر ګیس په وخت کې کتلی دی. ما ته معلوم نه یی دریو کسو نه ځان نه پټیږي، یو ډاکټر نه، یو دای نه او یو مولا نه. ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري. ګوري دي که نه؟ ګوري دي که نه؟ دا سنبای د دانه خطرې ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه؟ دی خوا وګورئ یو دای چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه؟ او ملا دې په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري. درې کسو نه ځان نه پټېږي. ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ. زه پېژندلي نعره حیدري आवाज به کم قوم کوي. نعره حیدري आवाज د کابل د غرونو اوسیدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړی و چې روس له شکست ورکو که نه،
हाँ चुप शाह चुप रूस ने शिकस्त वर को कना हाँ रूस से तबाह बर्बाद को कना नारे हैदरी आवाज सद्दाम हुसैन कड़े हो इराक के चे अमरीके ले शिकस्त वर को कना 42 मुल्कुना द मुसलमानान वर सर मरगरी नन्न 3.5 काल मख के रहमान बाबा वेली दी 3.5 काल मख के 100 चप मैदान द कारोजार की बफनाशी प मैदान द कारोजार की बफनाशी न जारबासी मख असुनद इराक द जंग प मैदान के बफनाशी वले च द इराक असुना मख परस्त नजी मख प मख की नन 3.5 काल मख के रहमान बाबा द इराक मुतालिक प मैदान द कारोजार के बफनाशी न जारबासी मख असुनद इराक नारे हैदरी आवाज इराक कड़े द काबुल मुसलमानानो कड़े नारे हैदरी आवाज पर 47 काला के तके यो कश्मीर दीवाना गस्तेश तो नारे हैदरी चली वही ताले शर्म न कर दी हैदर ता हैदर वाली वही दे सर यो टके बल लगे दले एली शिया हजरात वो और टोल जे आवाज द सुनियानो मुलाने मद शियागानो मुलायम वल्लाह के प्रेदम ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعوم ملایم زه د هر چا ملایم د ډمانم ملایم د شیعګانم ملایم د سنیان دي که اوس ورته یو بل ټکی وایم د خانه خراب بچي ورکې که خدای دې د سنیا نوم په توپه ولګئ سني دی نه شوني مسلمان دی شوني په شوني پوهېږئ شوني واورئ حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی حیدرې کرار کرار لفظ ضد فرار دے کرار څه دے ضد فرار دے یعنی د کرار برعکس فرار دے فرار ویلے شي تخته دوتا او کرار ویلے شي ثابت قدم اسے دوتا حضرت علی ته حیدر کرار زکوي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شاکړې نه ده سیده په ورا چولې ده زکه ورته حیدر کرار وای نو ناره حیدری با هغه قوم نه وای چې د کم قوم ایمان ماته معلوم دی ناره حیدری با د عراق مسلمانان وای ناره حیدری با د کابل مسلمانان وای ناره حیدری با د کابل پیښور مسلمانان نه وای د پاکستان مسلمانان به نه وای ماته تاسو معلوم